الله در انسان پر جسم کې دلنا دا دو سيزونه چې هغه غیرت او حیا دا پکې اور واچول او بیا غیرت زیات الله په انسانانو کې نارینه ول ورکا او حیا زیات په انسانانو کې زنانه ول ورکړه د فار درې چې انسان له نارینه له الله غیرت زکه سیوا ورکا چې د انسان پرې کور کې د زنانه دا درې انسان پرې کور کې د لونه دي درې انسان یا داسې ماتحد نور سوک دین وسیدی بچی دی نو د انسان لمه غیرت د نارینه له سیوا زکه ورکا چې لري خپل کور دفاع چې کم دینو دا وکي در خپل اولاد دفاع وکي در خپل معاشري دفاع وکي وس کچرته کې سړی له الله غیرت سیوانه ورکړي نه معاشره و بګړاو شو یو معمولی انسان عاجز انساني یو داسې انسان چې دا غریب بیګا سبا د نړۍ درک نه لګي دغه انسان پر خپل جسم کې راسي زړې چړې راوي ځان کړي کپڑا نشته د خپل بچرینو دا ګرځي خدای انسان د کور په مخ کې کچا نظر اخواله خوا کنه دغه انسان بیا خپل سر قرباني خو په خپل قرباني غیرت کوي الله دې نارینه له غیرت ورکه چې معاشره صفای دا انسان دا بل انسان چې رچا نظر ستا کور طرف ته غلط ته دیوم د ګنا نه محفوظ او ستا کورم د ګنا نه محفوظي او زنانا دا یو عجز غوندګي سیز دی دغه زنانا د نارینه مقابله کې دی کې غیرت کم دی عجز سیز دی الله د ګنا نه بچاو د پاره دی زنانه لا یو داسې بهترین لو پټا ورکړه یو داسې بهترین صادره ورکه چې هغه ته حیا ویل شي چې دا زنانه دیوان شیطان غالب کړي شي دیوان خپل نفس غالب کړي شي خو الله دې ته او داسې مضبوط واګه ورچولې لري چې دا زنانه کله د برای تر تصورم کوي نال تک رحیا غواګه پشا باندې راکږي د حیا غ صادر پرې باندې ورخور شي او د حیا په بنیاد باندې دا زنانه ګناه شرینو دا ترکی نه یو طرف ته نارینه کې غیرت سیوا زنانه کې حیا چې کم دینو سیوا د زنانه حیا او د نارینه غیرت د معاشره چې کم دینو صفا وساتله د خلق د ګناولنا هغه محفوظ کړل نارینه هم د ګنا نه محفوظ کا او زنانه هم د ګنا نه محفوظ کړه او شیطان هغه دا غواړي چیرې دا دو سيزونه داسري چې زرا انسان ګناه طرف ته آماده کوما نه دا دو سيزونه داسري چې دا انسان د ګناه نه بچ کی یو طرف ته غیرت او بل طرف ته حیا ده نه شیطان کوشش دا شروع ک چیرې د نارینه نه غیرت وباسم او د زنانه نه حیا وباسم چې معاشره کې بګړاو پیدا شي معاشره کې چې کم ده نارینه هم د ګناه نه بچ نشي او زنانه هم د ګناه نه چیرې دا بچ نشي او دا غیر پار شیطانی مختلف قسمه چې کم ده آلی راوته او د غرونو سرونو کې هغه حیادار زنانه چې هغه کور نه بهر ته چرته وتی نه او کړه کور نه بهر ته وتی بازار اغاله په نظر باندې چې کله ډاکټر لزی هغه حیادار زنانه دا کورونو ته هم د سمارټ موبایل ورسېره او هغه حیادار زنانه چې پرې باندې ځان له موبایل والی چې راخول می سعودي کې خبرې کوم غریبانان چل باندې نه پويږي او هغه کور د ګټه بهر ته نه راوځي خو هغه ملاړي دنیا کې چاپېر خلکو راغو شکلونه وملیدل او حیاګانې تار پتار شي معاشره کې چې کله د حیا هغه کمیرا شي او کله د غیرت کمیرا شي نه هغه معاشره چې کم دینو بګړاو شي ځکه دین محمد صلی الله علیه وسلم هغه په حیا باندې ډیر زیات زور ورکړي هغه په غیرت باندې ډیر زیات زور ورکړي جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د روایت ذخائر کا تعصب ورته کوي نو ذخیرو کې بر محمد رسول الله ډیر زیات روایت تاسو په نظر باندې راشي چې پیغمبر علی صلوات والسلام دغه دو سيزونو باندې زور لګولې دي یو طرف ته غیرت او بل طرف ته حیا امام بخاری رحمت الله علیه روایت راوړي نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایل الحیاء شعبۃ من الایمان د روایت تاسو له غور او فکر وکي بعضی سيزونه داسې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پاغه باندې د نیکو عادت او مسره کړي چې دا پلانې کار کوي پرې دومره اجر میلاويږي دا پلانې کار کوي دوی باندې دومره نیکی الله ور کوي او بعضی نمسز نبی علیہ الصلوۃ والسلام چې هغه ډیر زیات اهمي رسول الله مبارک په ایمان پورې ورتړلې
او د ایمان یو جز هغه ګرځولی چې ګورې دا مسله نه ده که تا وکنه ثواب دی او که ونه کنه خیر دی وبال نشته یا صرف هغه جرم دی سزا به راته میلاویږي نه نه دا د ایمان چې کوم دی یو جز دی نبی علیه الصلاة والسلام حیا هم د هغې نه وګڼله چې الحیا شعبة من الایمان حیا دا د ایمان یو حصه ده یو ټوکړه ده یو شعبه ده رسول الله مبارک امت ته راوښول چې زما امت کې مؤمنه ته به باحیایي ته به باعزتۍ ته چې کوم دی نو غیرتي به یي ته چې کوم دی د عام حیوان په شان به نه یي بس عام حیوان دی بې حیایي تاسو کتلی عام حیوان ګرځې راسې نه دا حیوان په دې باندې پوهېږي دا غوایي په دې نه پوهېږي زه د دې غوا نه پیدا یم یا دا چې کوم دی هم زما د مور نه پیدا ده پر هېڅ څیز باندې هم دا حیوان نه پوهېږي بې حیایي الله د حیا لباس دا زنانه له او نارینه له یعنی انسان له چې کوم دی نو دا ورکړی نو نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې الحیا شعبة من الایمان حیا دا د ایمان چې کوم دی نو دا یو حصه ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیا الله فرمیل لقد کان لکم فی رسول الله اسوة حسنه جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دا زمونږ او ستاسو لپاره یو ماډل او یو نمونه ده اگه هر یو شاخ ته وی رسول الله مبارک په هر میدان کې کم یو میدان ته ورځې هر یو میدان ته چې ته ورځې هغې کې د محمد رسول الله تعلیمات موجود دي هغه که ګریلوي مسایلي کور کې زندگی تیرې هلته د محمد رسول الله هغه چې کوم دی نو تعلیمات موجود دي پیغمبر علیه الصلاة والسلام که چېرته کې یو پلار مطالعه کوي چې زه یو پلار یم رسول الله مبارک په حیثیت د پلار څنګه زندگی بسر کړې ده کولا او کتاب دی د محمد رسول الله زندگی نبی علیه الصلاة والسلام که چېرته کې یو خاوند مطالعه کوي چې محمد رسول الله زندگی په حیثیت د یو خاوند څنګه تیره کړې ده د خاوند دپاره د محمد رسول الله زندگی یو کولا او کتاب دی که چېرته یو استاذ دا ګوري چې نبی علیه الصلاة والسلام په حیثیت د استاد څنګه نبی علیه الصلاة والسلام زندگی دا د استاد دپاره کولا او کتاب دی که چېرته یو مبلغ د رسول الله مبارک زندگی په دې حیثیت سره ګوري چې په حیثیت یو مبلغ رسول الله مبارک څنګه په حیثیت د یو مجاهد نبی علیه الصلاة والسلام څنګه په حیثیت د یو حکمران رسول الله مبارک څنګه په هر یو څیز کې رسول الله مبارک زمونږ او ستاسو لپاره نمونه ده حیا زمونږ نن موضوع ده حیا کې د رسول الله مبارک زندگی څنګه وه حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها د نبی علیه الصلاة والسلام بیبي ده پیغمبر علیه الصلاة والسلام مطابق حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې ما به کله د محمد رسول الله سترګو ته کتل د نبی علیه الصلاة والسلام سترګې به داسې د حیا نه ډکې وې چې زه مدینې د هغه پیغلو جنکو سره یو ځای ګرځېدلی ما او ما یو ځای ورسره ناسته کړې ده خو ما تر مدینې د پیغلو جنکو سترګو کې دومره حیا په نظر نه راغلی څنګه چې د محمد رسول الله په سترګو کې کومه حیا وه نبی علیه الصلاة والسلام امت لره حیا تلقین ورکوي او د هغې سره سره خپله زندگی د رسول الله مبارک داسې باحیا زندگی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل لا ایمان لمن لا غیرت له ما دې دوو څیزونو باندې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم روایاتو کې بلا چې کوم دی تا ته مواد په نظر باندې راشي د حیا او د غیرت نبی علیه الصلاة والسلام چې څنګه حیا د ایمان سره تړلې وه همدغه شانتې غیرت د ایمان سره وتړه رسول الله مبارک وفرمیل لا ایمان لمن لا غیرت له هغه انسان هم ایمان نشته چا کې چې غیرت نه وي اوس د دې ځای نه دا موږ ته هم په نظر باندې راله چې نبی علیه السلام داسې ونه فرمیل چې چا غیرت وکړه دومره نیکۍ به الله ورکوي دا هم د ایمان سره وتړل ګورې دا د ایمان سره یو تړلی څیز دی هغه که حیا ده او هغه چې کوم دی نو که غیرت دی نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل چې انی لغیور ټولو کې زه زیات غیرتي ما نبی علیه الصلاة والسلام وفرمیل او د هغې نه وروسته رسول الله مبارک فرمایي والله عز وجل اغیر مني الله زمانه ډیر زیات غیرتی دی الله په خپله باندې غیرتی ذات غیرت چې کوم دی نو دا خوښوي په دې وجه باندې معاشره به تر هغه وخته پورې د ګناه نه محفوظ وي کله چې ستا په سترګو کې حیا وه کله چې ستا په زړه کې غیرت و کله چې د زنانه په سترګو کې حیا وه زنانه سترګو کې چې کوم دی نو غیرت و اوس تاسو ګورئ معاشره ټوله بګړوله ځکه زنانه د دې نه حیا هغه لوتې را تاسو ګورئ د بازار ته لاړ شئ ته به یو نارینه یي نارینه به خود زنانه لباس باندې چې ستا نظر وګرځي پښتو کې مشرانو به مخکې وي خلکو له سترګې لاس کې ورکي ته به حیران شي چې دا زنانه
زمانه خو زیات حیا پدې کې وه زه د حیا د وجې نه سر نشم پورته کولی د دې حیا چرته چې کوم دی نو لاړه همدغه وجه چې معاشره بېګړاو شوه غیرت د انسان نه چې کوم دی نو ختم شو ځکه تاسو نیټ باندې ګورئ فیسبوک باندې نوجوانان ګوري پلاني ځای کې چې کوم دی یو پلار د خپلې لور سره چې کوم دی نو مخ تورن شه ما ته هغه پنجاب نه ټلیفون راغی شور جوړو هلته کې یو کس ټلیفون وکړه وی دا شور دی دلته کې نه سیټ تشه د مسلې تپوس کوم ما یې څه تپوس د مسلې کې وی دلته کې خلک رالل یو پلار او یو لور چې کوم دی نو بدفعلي کوله دواړه ونیوی شودارې زمونږ خواته ولاړ دي موږ نیولي دي خو اوس د هغې سړي ښځه د هغې ماشومې مور چې کوم دغه پلار چې کوم دی نو د هغه سره بدفعلي وکړه هغه مور دا تپوس کوي چې زما د دې خاوند سره نکاح مات دی او که مات نه دی شاه مفتي نه راله تپوس وکوي په دې وجه باندې هغه حیا هم لاړه غیرت هم لاړ معاشره چې کوم دی نو بګړاوه شوه بیا به د نورو رشتو سوی بیا به د عامې معاشرې چې کوم دی نو دا سوی ځکه رسول الله مبارک فرمیل چې الحیا شعبة من الایمان حیا دا د ایمان چې کوم دی نو شعبه ده پروس کال تاسو وکتو چې دا د خبرونو بلکل سرټکې ګرځېدلی و چې د هغې بټخیلې نه یو نوجوان خپله خور روانه کړه وی زه تاله چکر در کومه او مدین کې یو ټلګې چې کوم دی نو شپه کوي او نور کسان هم د ځان سره راولي او په خپله دغه خور بې عزتي چې کوم دی نو کوي پروس کال تاسو مردان شیخ ملتون کې هلته کې د خبرونو سرټکې دا ګرځېدلی و چې کور کې څوک نشته یو نوجوان رور د خپلې خور بې عزتي چې کوم دی نو کوي او هغه ځي رپورټ کوي ولې حیا مکمل لاړه زنانو نه هم نارینو نه هم خدا را لږ غونته کې سترګو کې حیا راولئ لږ غونته ځان کې غیرت راولئ معاشره به صفای او که دا نه دا مانع او رکاوټو د ګناه لپاره هغه رکاوټونه ختم شل بیا ګناه چې کوم دی نو انسان ته ګناه نه ښکاري نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای اذا فاتك الحیا فصنع ما شئت کله چې تا حیا غورځوله بیا څه چې کې کوه بیا تا ته اختیار دی ځکه کم څه چې د ګناه نه ته رامنع کولې هغه ستا د مخې نه چې کوم دی نو دا لاړ په دې وجه باندې شریعت د بې حیې طرف ته ځان ور اخوا کول د هغې هم لارې چې دی نو دا بندې کړي دي نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله قرآن نازل کړه او قرآن هغه لارې هم بندې کړې قرآن داسې ونه وی چې زنا مه کوه بلکې ولا تقربوا الزنا ورنږدې کېږي به هم چې کوم دی نو اخوانه نبی علیہ الصلوۃ والسلام باندې الله قرآن را نازل کړه او دې خوا د بې حیایۍ اولنۍ ذریعه چې کوم دی نو غلط نظر استعمالول دي او دغه غلط نظر دا نظر چې کوم دی د انسان د زړه جاسوس دی دی بار تصویر وباسي او بیا زړه ته ورښکته کړي زړه خو لپاسه به مضبوط د سینې اډوکې لګېدلی دننه زړه ته څه به ته لګي خو دا سترګې تصویر وباسي او زړه طرف ته ښکته ورکوز کړي دا اولنۍ د بې حیایۍ اولنۍ غشی چې کوم دی نو هغه دا دی د شیطان د زهریلو غشونو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای یو غشی دی په دې وجه باندې چې کوم دی نه قرآن کې الله څه فرمای وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم پیغمبره مؤمنانو ته نظرونه ښکته کړي وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن چېرته زنانه به دا وي چې دا خو یې نارینه یاد کړی دی دا خو یې نارینه یاد کړی نارینه به زنانه ته نه ګوري زه خو یې نه یم یاده کړې نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته الله قرآن کې وفرمیل وقل للمؤمنین مؤمنانو ته هم وایه وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن مؤمنانو ته هم وایه زنانو ته چې هغه هم خپلې سترګې ښکته ساتي نبی علیہ الصلوۃ والسلام سره بیبیانې ولاړې دي رسول الله مبارک صحابي غالبا حضرت عبدالله ابن ام مکتوم رضی الله تعالی عنہ په دواړو سترګو باندې اړون صحابي دی هغه اړون صحابي راغی رسول الله مبارک بیبیانو ته پناه شي یوه بیبي ورته وایي د الله رسوله سله پناه شو دغه په سترګو ړوند دی غریب خو لار نه نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته هغه ړوند دی تاسو خو ړندې نه یې که نه ولې دا به یوازې نارینه غلط نظر نه استعمالوي زنانه له چا اجازت ورکړی دی تاسو خو ړندې نه یئ تاسو پناه شئ شریعت د بې حیا هغه لارې هم چې کوم دی نو دا بندې کړې هغه اسباب چې کوم دی نو دا ختم کړل په دې وجه باندې شریعت دا وی دا زنانه چې د کور وځي څنګه به وځي دا به چې کوم دی نو ځان مکمل هغه پرده کې پټوي دا زنانه چې د کوره سره وځي قرآن کې الله فرمیل دا به د ځمکې له په زوره سره خپوم چې کوم دی نو دا نه راتړي ځکه د دې رخپې د اواز سره بدکار د طرف ته نظر را ونه ګرځوي دلته کې چې کوم دی نو شریعت پرې پابندي ولګوله دا زنانه د کوره بهر ته وځي داسې عطر او خوشبوی به نه لګوي چې هغه بلکل تیز وي چېرته یو بدکار په خوا باندې واوړي او هغه دې خوا نظر چې دی نو دا را ونه ګرځوي که چېرته یو کس راغی دروازې وټکوله نارینه کور نشته او تپوس کوي دا زنانه به داسې پوس اواز نه را پرېږدي غلی نرم اواز به نه را پرېږدي دا به باروب اواز کې چې کوم دی نو جواب ورکوي چېرته بهر د چا په زړه کې فتنه چې کوم دی نو دا را نشي قرآن چې کوم دی هغه
ټولې لارې مکمل طور باندې بند کړې چې معاشره کې بې حیایي را نشي، معاشرې نه چې کوم دی نو غیرت دا پرواز چې کوم دی نو دا ونه کړي. قرآن هم زور ولګو، نبی علیه الصلاۃ والسلام هم چې کوم دی نو زور ولګو. او د هغې نه وروسته نبی علیه الصلاۃ والسلام روایت که تاسو وګورئ دا صرف بې حیا خلکو دپاره نبی علیه الصلاۃ والسلام څه وفرمیل، دا سره بې حیا زنانو دپاره نبی علیه الصلاۃ والسلام څه وفرمیل. امام بخاري رحمت الله علیه خپل کتاب بخاري شریف کې روایت راوړي، نبی علیه السلام فرمایي کم من کاسیة فی الدنیا عاریة یوم القیامه، ډېر داسې لباس اغوستونکو والا زنانه په دنیا کې موجود چې د قیامت په ورځ به د حشر په حالت د بربنډوالي کې کېږي. ځکه یو خو لباس اغوستی دی خو د زړه لباس یې نشتی، ګورئ بې حیا دي. د سترګو لباس یې غورځولی بې حیا دي، هغه د ایمان لباس یې نشتی بې حیا دي. دا صرف بې حیا او زنانو جسماني لباس په هم د قیامت په ورځ باندې نه، قیامت په ورځ باندې به دا پاسي د خلکو اولینو آخرینو په منځ کې دا به چې کوم دی نو بربنډې پاسي. پر یوه وجه باندې خبره موږ دې پورې کوله الله دا انسان یو بهترین شکل کې پیدا کړی. الله دا نه غواړي دا انسان پر قبر کې دا د سزا هدف وګرځي، دا انسان آخرت کې چې کوم دی دا د اور د سوانې چې کوم دی د هغې لپاره ایندن او خشاک وګرځي. الله د خپل قدرت په لاسونو انسان تیار کړی دی. ما تیره جمولې بلا احسانات الله پر انسان باندې کړي دي، ډېر په ناز باندې الله چې کوم دی دا انسان ساتلی دی. عام د حیواناتو خوراک وګوره، د انسان خوراک وګوره، عام حیواناتو مسکن وګوره، د انسان مسکن وګوره، د عام حیوان عزت وګوره، د انسان عزت چې کوم دی نو وګوره. تمام مخلوقات الله د انسان په خدمت لګول، انسان خادم دی. الله چې کوم دی دا انسان حاکم پیدا کړی، تمام کائنات د انسان محکوم پیدا کړی دي. بیا هم الله دا نه غواړي چې دا انسان مستقبل کې بې عزته شي. الله غواړي دا چې دا انسان د همیشه لپاره باعزته وي. نه له ټولو نه زیات چې د انسان عزت بچ کېږي دا پرې دوو څیزونو باندې چې هغه غیرت دی او دویم نمبر چې کوم دی نو حیا ده. نبی علیه الصلاۃ والسلام د دواړو خبرو له دومره زور ورکړی، صحابو بالکل د سر نه رخپو پورې د صحابو نه به دا حیا په ښکته باندې راسې ټپکاوېده، داسې د حیا نه چې کوم دی نو ډکو لکه څنګه چې دا وړوکی بوټی زیات مې ونسي او داسې نسکوري. صحابه مکمل طور باندې حیا او حیا. نبی علیه الصلاۃ والسلام د دنیا نه رخصت شو، د حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دور راغی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی د هغه دور خلافت دی. چا حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ته وی امیر المؤمنین مدینې ته یو زنانه راغلی ده او زنانه جوان العمر ده، ځوانې په عمر کې راغلی د یمن نه ده، په لاره باندې میاشتو باندې سفر یې کړی، څوک ورسره هم نه تنې تنها راغلی ده. عمر رضی الله تعالی عنه لاړ شي راویې غواړئ، دا میلمنه د یمن راوغواړئ. راویې غوښته عمر فاروق رضی الله تعالی عنه ورته وایي وایي ته یمن نه یوازې راغلی مدینې ته؟ وی او امیر المؤمنین یوازې راغلیم. ولې یوازې راتلې؟ هغې خپل څه عذر پیش که، عذر عمر رضی الله تعالی عنه قبول کړو چې واقعي ده دې ته عذر او مجبوري وه. د هغې نه وروسته ورته عمر رضی الله تعالی عنه وایي دا راته وایي یمن نه چې مدینې ته کومه لار راغلې ده هغې کې خو بعض ځایونه آباد دي، بعضې بالکل خوشي بیابانونه او میري دي. تا په خشکو کې هم سفر یې کړي، تا چې کوم دی کورونو په منځ کې هم سفر یې کړي، آبادو کې هم سفر یې کړي دي. دا راته وایي ستا سره خو څوک نه و، ستا د عمر هم داسې دی، ستا عزت ته خو ډېره زیاته خطره او پرې لارې دې څه خطره محسوس کړی وې هېڅ هم نه. تا را خلک څنګه د یمن نه د دې مدینې پورې د خلک څنګه وموندل؟ ما ته صحیح حقایق بیان کړه چې ما ته پته ولګي چې خلک صحیح دی او که نه دی. ورته امیر المؤمنین د خدای په ذات مې قسمي څوک هم چې مخې له راغلی، که نارینه راغلی، که زنانه راغلی، که ځوان راغلی، که بوډا راغلی، که ماشوم راغلی، ما د یمن نه د مدینې پورې ټول داسې تصور کړي چرته ټول د یوې مور زامن او ټول په خپل منځ کې د دې د ورورولۍ رشته ما ترې راسې د خور په نظر باندې کتلي. ما څه قسمه یره چې کوم دی نو دا نه ده محسوس کړې. ولې؟ پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام صحابو تر حیا واګې ور واچول او کله چې د حیا واګې یو انسان ته ور واچولی شو، دا انسان چې کوم دی دا حیا د څه قسمه ګناه ته نه پرېږدي، معاشره کې بګړاو طرف ته نه پرېږدي. خو چې کله د انسان نه د حیا واګې لاړل، ته به پولیس د پاسه ودروه، ته به څوکیدار د پاسه ودروه، ته به خبر نه وي، ده به دومره بېحیایي کړي، معاشره چې کوم دی نو دا به ټوله ګنده کړي. په دې وجه باندې څومره اکابر چې تېر شوي دي ټولو په دې باندې زور لګولی چې په خپل ځان کې را دوه صفتین راولي، یو غیرت او بله چې کوم دی نو حیا. الله دې په قبر په کروړو رحمتونه د امام اعظم امام بني پر رحمت الله علیه راوورئ. امام بني پر رحمت الله علیه هغه یو پیره په لار باندې روان دی، د نارینهو کې یو نیم ډېر زیات بې حیایي، ډېر زیات بې حیایي، کور کې به ناست دي،
کمیس په ایستلی بنین کې هغه سره لګرځه او دې سره لګرځه یا یې لباس داسې اغوستی کور کې چې راسې حیا څه قسمه هغه په سترګو کې چې کوم دی نو نو هم دی نه داسې بې حیا غونته کې نه یو کس ته غسل یې کړی دی او دی یو لنګ وهلی دی او دا لنګ یې داسې دی چې د نارینه کم ستر دی د نوم نواله تر ګوټنو زنګونانو پورې دا ګوټنې هم ګورې په ستر کې داخلي دي دا ته نشي ښکاره کولی د ده دا ګوټنې دا زنګونان ښکارې دي دې لنګ کې امام بني پر رحمت الله علیه اشنا کس ته امام صاحب هم پیژني امام صاحب هم پیژني کله چې مخې له داسې کوڅه کې راغی امام صاحب سترګې پټې کړې او داسې لاسونه تپی او پرې لار باندې روان دی د دې کس دا اندازه ورته وشوه چې یاره دا خو امام صاحب دی او دی خو د لاسونه تپی د ده خو د سترګو نظر تلی چا خو زما د مخې څه ویلي نه دي دی خو د لاسونه مخکې داسې وی او سترګې پټې روان دی چې دا به کله ړوند شوی ورته وایي نعمان ابن ثابته امام صاحب نوم دی نعمان ابن ثابته ډېر زیات د باندې خفه شوم دا ته خو لاسونه وایي سترګې دې پټې دي ما په مخکې خو چاړو د سره څه ویلي نه دي چېرې د سترګو نظر تلی دا کله ړوند شوی امام صاحب ورته په دغه ټیم باندې ړوند شوم کم ټیم چې ستا نه حیا پرواز وکړه ما چې ستا د جسم ته وکتل چې تا هغه زنګون ستا په دغه لنګ کې ښکاره کم زنګون چې کم دی نو شریعت دا ستر ګرځولی د هغې ښکاره کول چې کم دی نو دا حرام دي رسول الله مبارک نو وروسته څومره اکابر شي دي دی باندې ډېر زیات زور لګولی دی دو صفتینو باندې غیرت او حیا او د کله نه چې زنانه او نارینهو کې را دوه صفتین موجوده غیرت او حیا الله چې کوم دی د دنیا نظام ډېر ښکلی ساته نه پرې جسم باندې بیمارۍ وې ګورې ښه نن چې د جسم نه حیا او غیرت لاړ بدن باندې زنانه نخرې کوي نارینه نخرې کوي بالکل بې حیا نه د مشر نه حیا نه د کشر نه حیا د جسم ته هغه بیمارۍ عارض شوي چې ډاکټران له یې نومونه هم نه ورځي هلته کې بلا خلک مړه کړي نو د هغې نه وروسته ورله نوم کیږي او بیا چې کله دوایي د هغې ایجادېږي خلک یې ختم کړی دا کم کرونا وایرس رالل او دې کې مختلف اقسام رالل چا پېژنده هم نه نوم ورله بیا جوړو بیا دوایي ورله علاج کوه خو هله دوایي علاج شو چې خلک یې خلک ختم کړل دا قسم قسم بیماریانې ستا په جسم باندې الله ټیک کوي چې تا د جسم نه د حیا لباس چې کوم دی نو دا لرکه په دې وجه باندې شیخ عبدالحق رحمت الله علیه هغه یو عجیبه خبره لیکلې او دهلی کې یو پیره قاسالی راله باران نه کیږي خوشسالی ده خلک استسقا له باران نشته علما راغونډ شول استسقا منځونه شروع شول باران نه کیږي بیا یو ورځ تمام خلک راوتل او خلکو ښه جړه فریاد وکړه یو کس را روانو هغه د دهلي نه او د بهر نه را روانو د چې کوم دی اوښه مهار نیولی دی او پرې اوښ باندې له پاسه کجاوه دا ډولۍ غونترې کېدل نه څوک ناستې روان دي خلکو استسقا مونځ وکړه ګڼه و دا نوجوان راغی ویې څه چل دی جنازه رسلي راولې رشتې چا ورته ویل دلته باران دی دلي که ډېر وخت نه شوی استسقا له خلک راوتی خو خوند نه کوي روزانه راوځي هغه ورته زه دعا کوم ما ځان ما ته دعا یو ځای معلوم دی زه چې کله راسې مشکلات راشي مسیح مې دې ورشم او هلته دعا وکړم الله یې قبلې ورېږه تاسو له هم دعا وغواړم لاړ دا اوښی کېنوله او دې کجاوه کې دلنه سر ورکوه دننه چې کوم دی سوي اسمان باندې وریځې رالې نوجوان خو روان شو وریځې رالې او شبه پس باران شیخ عبدالحق رحمت الله علیه لیکلی دي چې خلک ورالل نوجوان پسې نوجوان ته وی دا راته وویل چې را څه دعا دې وکړه او دا پرې کجاوه کې د دلنه سر ورنه لیسته دا ولې دا سرې وی دا خو موږ ته هم لږ وښیه که نه موږ هم مستقبل کې دعا غواړو هغه وی د اوښه باندې دلنه د کجاوه کې زما مور ناسته را هغه مور مې ډېره زیاته حیاناکه ده ډېره زیاته حیاناکه ده بهر چرته راپنه داسې ګرځي نه ګورې پرې لاره باندې زه چې د کوره راوباسم دې کجاوه کې دلنه پټه کم ځای ته بیا هلته کې بوسم بیا راولم انتهایي د الله چې کوم دی یو ډېره زیاته نږدې دوستانه د رب کائنات سره جوړه کړې ما ته چې کله مشکلات پېښ شي زه لاړ شم د دې مور د صادر د پیس کې ونیسم او لاس پورته کړم خدایه د دې مور په برکت باندې را پلانې سوال ستا نه کومه که د دې اعمال او حیا او پاک دامنې تا ته قبول یې خدای پاک زما نه دعا قبوله کړي ما چې ستاسو لپاره باران غوښته زه هم لاړم د مور د صادر پیس کې مې ونیو ما خدایه د دې مور بچی ما د دې باحیا او د دې پاکې ښځې رخېټې نه زه پیدا کړی ما خدای د دې په واسطې سره ستا نه سوال کوم دا خلک د باران د وجې نه ډېر زیات خراب دی خدای باران پې وکړي الله باران وکړه نو چې حیا که مخکې خلکو کې وه بیا الله تعالی د ځمکې نظام چې کوم دی نو صحیح ساده پیغمبر علیه السلام
صحابه له ډېر زیات درس ورکړ. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ د نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابي او لوی مجاهد دی. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ یو ځای باندې حمله وکړه او کله چې حمله وکړه کفارو ته پته ولګېده چې حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ کمانډر دی، جرنیل دی او سره نور صحابه دي. منګه د سره د جنگ کولو توان او طاقت نه لرو، خو یو حربه استعمالو. داسې حربه به استعمال کو چې خپل زنانه به مزین کو او ښایسته به کو او د کلی او کوڅو کې به داسې پرېږدو ګرځې را ګرځې وه کیدای شي د ده ملګري د هغې په فتنه کې پرېوځي او په دې طریقې سره د جهاد هغه روب د دیو د زړونو نه وځي، الله د دیو نه خپل امداد والي. کله چې حضرت سعد رضی الله تعالی عنه ته پته ولګېده چې بهر د لارو کوڅو ته خو زنانه راوتي، سرتورې دي، ډول او سینګار یې کړی. حضرت سعد رضی الله تعالی مجاهدین خبر راونه کړل او د سورې نور آیت ورته وی وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، پیغمبر مؤمنانو ته وایي نظرونه دې خپل ښکته ساتي. د حضرت سعد رضی الله تعالی عنه مرګرو نظرونه ښکته ساتل لا چې څنګه به ورته پته ولګېده نارینه دی ګزار به یې پې کوو، پته به ورته ولګېده زنانه ده، نظرونه یې بره هم لري. چا تپوس وکړه چې کله جهاد وګټلی شو واپس رالل، چا تپوس ورته وکړه کومه علاقه چې تاسو فتح کړې ده د دې خلک عمارتونو کې ډېر زیات ماهر دي، تاسو به کتلي دا څومره ښکلې ښکلې کورونه یې په بره باندې څو چته خېجولي دي. د حضرت سعد رضی الله تعالی ملګرو ورته وی موږ یو کور چت هم نه دی لیدلی، ځکه چې کله امیر المؤمنین زمونږ چې کوم دی مشر اعلان وکړو قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، زمونږ نظرونه بیا پورته شوي نه دي، موږ ځمکه صحیح کړې ده، موږ جهاد کړی خو موږ په بره نه دي کتلی، د کور چت موږ لیدلی، موږ ته پته نه لري خلک ماهره دي که نه چتونه څو چته او څنګه ایجاد کړي او آباد کړي دي. ځکه حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ باره کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سو فرمیل وی دومره باحیا دی، دومره حیادار دی چې د عثمان رضی الله تعالی عنہ نه فرشتې هم چې کوم دی نو حیا کوي، دومره د حیا چې کوم دی نو دا مجسمه ده. بهر کیف خبره ما دې پوری کوله چې حیا او غیرت دا دواړه چې کوم دی مسلمان کې او دوه اهم صفت الله پیدا کړي دي او رسول الله مبارک دې دواړو صفتین او اهمیت طرف ته اشاره کوي چې دا عام صفتین نه دی ګورې دا د ایمان سره الحیا شعبة من الایمان، حیا دا د ایمان یو شعبه ده یو سره. او رسول الله مبارک کو فرمیل لا ایمان لمن لا غیرت له، دا کس ایمان نشته چا کې چې کوم دی نو هغه غیرت نه. بهر کیف مسلمان له پکارداري دا دوه صفته په خپل ځان کې چې کوم دی هغه قایم او دایم ساتي. وسه حیا په څه باندې انسان نزي، غیرت په څه باندې انسان نزي. حیا په انسان کې سیوا کېږي څنګه، غیرت په انسان کې سیوا کېږي څنګه، او د هغې سره سره چې کوم دی باحیا انسان کوم انسان چې حیادار او انسان غیرتی غیور انسان دله الله څه انعامات دنیا او آخرت کې ورکوي. دا ډېره اهمه موضوع ده انشاءالله که زندګي و آینده فرصت کې او په دې باندې بیان وکړو. آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین.